الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن علي بن طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نن 13 شعبان المبارک 1444 ہجری بمطابق 6 مارچ 2023 بروز پیر. په دې ورځو کې اکثریت د شعبان المبارک فضائل مخې ته راځي. شعبان المبارک دا هغه میاشت ده چې په دغه میاشتو کې به نبی علیه الصلاة والسلام د نورو میاشتو په نسبت باندې د ټول نه زیاتې روژې نیولې. دا هغه میاشت ده. او بیا خاص کر په دې کې 15 شعبان المبارک یعنی چې هغې ته ځینې حضرات هغې ته شب برات وایي، ځینې خلک دې ته شب قدر وایي، او ځینې خلک دې ته لیلة القدر وایي. نو شب برات شب وایي شپې ته، او برات وایي بری کېدلو ته. علما لیکي چې په دغه شپه هم الله جل جلاله کوي او د عذاب نه خلاصوي او ډیرو خلکو ته بخښنه کوي. او لیلة القدر یا لیلة البراءت ورته ځینې خلک وایي. لیله وایي شپې ته، او براءت وایي خلاصي ته. او په دغه شپه باندې ډېر خلکو ته بخشش کیږي، الله ورته بخشش کوي. او یا لیلة القدر قدر وایي عظمت ته، عزت ته. او دغه شپه هم عزت والا او عظمت والا لویه شپه. او ځینې حضرات دې ته شب قدر وایي. شب د پارسی لفظ دی، شب وایي شپې ته، او قدر همغه عظمت والا او لویه شپه. نو په دغه ورځو کې 15 شعبان المبارک چې دی دا ډېر عظمت والا شپه ده او ډېره مبارکه شپه ده. یعنی کومه چې سبا یعنی د 14 او د 15 شعبان المبارک په درمیان کې چې کومه شپه راځي دې ته شب قدر وایي یا لیلة القدر وایي. دغه شپې ډېر فضیلت راغلی. او نبی علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی: اذا كانت لیلة النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها. یعنی د شپې عبادت وکړئ تاسو او د ورځې روژه ونیسئ. د 15 شعبان المبارک د ورځې دا روژه نه فرض ده او نه واجب ده او نه سنت مؤکده ده، بلکې مستحب ده. که چا ونیوله ثواب دی پکې، او چا ونیوله ګناه پکې نشته، او نه عبث ده، عبث هم نه ده. بعضې حضرات په دې ورځو کې اکثریت دا وایي چې 15 شعبان المبارک دا روژه ټیک نه ده او دا هسې عبث ده. هغې د بعید از علم په بنیاد باندې دا خبره کوي، لیکن چونکې په حدیث مبارکو کې د دې ډېر زیات فضایل راغلي، زموږ اکابرین هم دا ثابت ده، او په حدیث مبارکو کې هم د دې ډېر زیات فضایل راغلي دي. او که چا ونیوه نو په هغه باندې نه څه ګناه شته او هېڅ هم پرې نشته دی. او بل په دې ورځو کې اکثریت خلک زموږ د عوامو چې دی ډېر غلط فهمیان دي. غلط یعنی چې کوم رسمونه او رواجونه بدعات رسومات کوي، نو هغې مونږ او تاسو له ځان ساتل پکار دي. پهله نمبر مسجدونو ته تلل، مسجد ته تلل او اجتماعي نوافل کول یا اجتماعي عبادت کول دا ښه خبره نه ده، دا نامناسبه ده. بهتر دا ده چې انفرادي په خپل کور کې ودرېږي او عبادت وکړي د شپې. او بل دا قبرستان ته تلل. اوس په بعضې خلک وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام خو قبرستان ته تللی په دغه شپه. ټیک ته نبی علیه الصلاة والسلام په دغه شپه باندې قبرستان ته تللی، په ټول عمر کې یو ځل تللی دی. تم یو ځل لاړ شه او بیا مزه ضروري ګڼل او خامخا ګڼل، نو دا بدعت دی او دا ټیک نه دي، ښه خبره نه ده. او دین علاوه حلوا وغیره دا ضروري ګڼل دا نامناسبه ده او دا ټیک نه دي. دا په شریعت کې هیڅ ثبوت د دې نشته دی. او 15 شعبان المبارک دا زمونږ د اکابرین علماء دیوبند نه هم ثابت ده. زمونږ اکابرینو دا کړي دي، دا ټول عبادات دا ټول هغې کړي دي، هغوی نه ثابت دي. بل دې کې اهم خبره دا ده، په دغه شپه باندې
بعض هغه خلک دي په دغه شپه الله جل جلاله هغه خلکو ته د رحمت په نظر نه ګوري، یعنی هغه خلک چې د هغوی په دغه شپه باندې هم بخشش نه کیږي، هغه 8 کسان دي. پہلا نمبر په هغې کې رشتہ کٹ کئی، یو بل سر تعلق پریدي، آپس میں تعلق کو چھوڑ دینا، د دې په دغه شپه باندې بخشش نه کیږي او الله به ورته د رحمت په نظر نه ګوري. دویم نمبر څوک چې پنسي د ګیټو نه ښکته ساتي، په دغه شپه به د دغه کس بخشش نه کیږي او الله به ورته د رحمت په نظر نه ګوري. دریم نمبر کینه او بغض ساتل والا، یو بل سره کینه او بغض ساتي، نو د دوی به هم په دغه شپه باندې بخشش او بخښنه نه کیږي. څلورم نمبر په ناحقه قتل کول، یعنی یو کس بې ګناه دی او تا په ناحقه او بې ګناه قتل کو، نو د دغه کس هم په دغه شپه باندې بخښنه نه کیږي او الله ورته د رحمت په نظر نه ګوري. پنځم نمبر د والدینو نافرمان، یعنی د مور او پلار نافرمانی چې څوک کوي په دغه شپه باندې الله دغه کس بخشش نه کوي او بخښنه نه کوي. شپږم نمبر شرک والا، یعنی الله سره څوک شریک جوړوي، دغه قسم په دغه شپه باندې بخښنه نه کیږي. اووم نمبر د شراب عادي، یعنی څوک چې شراب څکي، د شرابو عادتي، په دغه شپه باندې دغه کس هم بخښنه نه کیږي او الله ورته د رحمت په نظر نه ګوري. اتم نمبر بدکار زناکار، یعنی کم کس چې زناکار وي د هغه په دغه شپه باندې بخشش نه کیږي او الله ورته د رحمت په نظر نه ګوري. او دا ډیره مبارکه شپه ده، یعنی نن د پیر ورځ ده، سبا منګل ماښام نه وروسته چې کومه شپه ده دغه د 15 شعبان المبارک شپه ده، یعنی موږ چې ورته پیلسۍ وایو یا شب قدر شپه ورته وایو، دا دغه شپه ده سبا، یعنی د 14 او 15 شعبان المبارک په درمیان کې چې کومه دا شپه راځي دې ته شب قدر ویلی شي. په دغه شپه باندې الله جل جلاله فرشتو ته د خلکو اعمال حواله کوي، یعنی چې دا کس د ده به څومره جوني، دا به څومره رزق خوري، دا به څه کوي، دا به څه نه کوي، دا ټول اعمال تقدیر بدلیږي د سړي، ټول اعمال د سړي لیکلی کیږي. او بیا په دغه شپه کې ولیکلی شي، د دغه شپې نه لیکل شروع شي، او بیا په رمضان المبارک کې چې کوم د لیلة القدر شپه راځي هغې کې بیا الله جل جلاله فرشتو ته حواله کوي. الله دې موږ او تاسو ته ټولو ته دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.